تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. النبي كريم صلى الله عليه وسلم د سیرتی طیبه او داغه د پاک زندگی تذکرہ او داغه دعوت د سختیانو د مکی دور د حالاتو تذکرہ شروع ده. د نبی صلی الله علیه وسلم عمرو ابن طفیل چې مخکې موږ تذکرہ کړې وه او دا هغه سیرت په تسلسل کې عمرو ابن طفیل رضی الله عنه الدوسی دا دوس قبیلې سردارو د یمن باشنده و او دی به حرم ته راتللو د حج موسم و 11 کال د نبوتو او چې دی کله حرم ته راتللو مکې معظمې ته نو ویې کتل چې د مکې خلک استقبال ته ولاړو. ډېر زیات حیران شول. زه خو اشرف بیت الله شریف به ډېر زیات زم راځمه او نور کله زما د خلکو استقبال نه دی کړی. اوس مې داسې پرتفاق استقبال کېږي او دومره حلکرۍ راته ویلې کېږي. قریشو ته ویل چې خیر دی تاسو ما سره نور کړه خو زم نور کله راځمه او نن هم ډېر زیات استقبال مې کوي. هغه ورته ویل موږ ستا د خیر دپاره راوتي او د حج ورځې دي او ته به بیت الله شریف کې پاتې کېږي. به دلته یو زموږ د قریشو یو کس را پیدا شوی دی. هغه د نبوت دعوه کړې ده او ډېر غټ جادوګر دی، ساحر دی او هسې نه چې دین نه دې وانړوي او د هر چا خواله ورځي هسې نه تا خواله درشي. زموږ به ته وروره موږ سره د تعلق دی، زموږ به ته موږ ستا خیر خواهان یو. مونږ وایو چې بس دنه ځان وساته چې په خبرو کې ډېر زیات اثر دی، نو بس چې خبرې وانه ورې نو او که نه دین به در نه پاتې شي او بې دینه به شي. عمرو بن طفیل الدوسي وایي چې ما وایي چې دا خلک زما ډېر خیرخوا دي او ما سره خو ډېر ښه وکړل. ما ویل چې بلکل به یې نه اورمه، دا جادوګر دی، دومره ساحر دی او ما له دین نه اړی. او ویل چې شر را پیدا کړی دی او پلار او د زوی دا جداوالی راولي او د زوی او د پلار جداوالی راولي او ډېر خاندانونه غرق او تباه کړل او هر څه. بهرحال بیا مې دومره ویرېدلم چې په غوږونو کې مې مالوچ کېښودل او غوږونو کې مې مالوچ ښودې. بیا مې هسې دا ډېر غټ شاعر و، د خپل قوم سردار هم و، شاعر هم و، ډېر غټ ادیب هم و او ډېر پوهه او عقلمن انسان و دی. ویل د ما به وړه کې یو ځل ویل چې ته خو ډېر پوهه سړی، تا به څوک دوکه کیسه. ویل د نبی علیه السلام د حرم کې مونځ ته ولاړو او نبی علیه السلام د قرآن شریف لږ په زوره باندې ویلو. ویل زه لاړم ودرېدم په دې غوږونو په دې مالوچ مې د غوږونو کې پراته و، د اواز مې د غوږونو ته راغی. ویل ما ویل چې لکه دا خبره خو د شعر و شاعرۍ نه ده، شعر و شاعري خو زه پېژنم او جادو کهانت هم نه دی، جادو کهانت هم ما اورېدلی دی. ویل مالوچ مې لرې کړل او نبی علیه السلام قرآن شریف ویلو ما واورېدلو. ما ویل چې نه دا خو قرآن نه دی، دی خو داسې جوهرې جوهرې خبرې کوي او داسې لوی کلام وایي. وی چې مونځ یې وکړلو وی نبی علیه السلام بیا کور ته روانېدلو. ما دې تاسو سره میلاوېږم د سره زما ته وایي چې راځه راپسې. وی لاړو نبی علیه السلام سره. هغه ته خو مې اول دا ټوله خپله قصه وکړله او بیا ما ورته ویل چې اوس خو زه ستا دا خبرې خو ما واورېدل. عرب و دا په قرآن خلک پوهېدل، قرآن ژبه یې پوهېدله. ویل بیا مې ایمان نبی علیه السلام راته دعوت چې کومه طریقه و د نبی علیه السلام د الله وحدانیت د نبی خپل رسالت د آخرت دا ټول ایمانیات یې راته ذکر کړل، ټول تفصیلات یې راته وښودل او نبی علیه السلام سره به چې داسې کس میلاو شو چې هغه کې به انابت الی الحق و، هغه د حق طلبګار و. نبی علیه السلام به ډېره توجه ورکوله، ډېر خوشحالېدلی به، سردار هم غټ سړی و. عمرو بن طفیل الدوسي مسلمان شولو او بیا نبی علیه السلام د حج کې بیا دی و، حج کې و. بیا چې کله تللو نبی علیه السلام ته وویل زما خو ډېر غټ سردار یم او غټ سړی یم
او دشي ریاست غونتی او د ریاست مشر باغه زمانه کې په دې قبایلو کې وړې وړې سرداري وي وړې وړې حکومتونه او داسې ما ته ویل الله رسوله ما لپاره دعا وکړه چې الله پاک مالا څه نشاني راکړي څه داسې دغه راکړي چې د هغې په وجه باندې خلک مسلمانان شي نبی علیه صلات وسلام دعا وکړله چې کله د حج نه تلم نو الله پاک به طور کرامت زما په دې تندي کې رڼا غوندې الله پاک را پیدا کړله ویل چې کله یمن ته نږدې شوم نو یم پړه کې رالاله چې هسې نه چې خلک وایي دین یې پرېښودلو او د ګوره خدای پاک یې شکل بدل کړلو او دا رڼاګانې په دغه کې وشولې ګوره سرمن بیماري پرې رالاله دا برس غوندې بیماري پرې رالاله وی الله پاک ته مې دعا وکړه چې الله پاک دا رڼا زما د چهرې نه منتقل کړي وی الله پاک زما دعا قبوله کړله مسلمانو او ډېر ایمانداره مخلصو زما کومه لاټۍ وه هغه رڼا هغه لاټۍ ته لاړله او دا ډېر بې شمېره واقعات دي په دې منځ کې به انشاءالله تعالی را به شي چې صحابه کرامو له الله پاک ډېر لوی کرامات ورکړي د مختلفو مواقع باندې صحابو ډېر غټې غټې کارنامې ښودلې دي او هغې لاټۍ به زما د بیټرۍ کار کول څنګه چې بیټري موږ کوو رڼا دقه شان رڼا به یې کوله ویراړه ما ښځه او پلار او مور او دا مې کېنول او هغوی ته مې وویلو چې یاره ما سره به تاسو یوه خبره کوم ما سره به منئ که نه منئ ستاسو خپله لاره ده ما خپله لاره هغه ویل چې خبره وکړه مونږ او ته زموږ مشر یې ته څه هغه به کوو بس وی خبره مې د توحید کېښودله پلاره مسلمان شو مور او ویل ښځې راته دومره وویلو چې هغه پلانکی بوت مچ هغې څه هم نشي کولی او خپل خپلوان خو کور خلک مسلمانان شو د قبیلې خلک چې دی دوی راته را انکار وکړلو وی نبی علیه صلات وسلام لرالم بیا یمن او سعودي عرب خپلې اوبه سره ډېر باډر دی نږدې وی نبی علیه صلات وسلام ته مې وویل د الله رسوله دوس قبیله چې ده هغه خو ما سره دا خبره ونه منودله دعا وکړه چې خدای پاک یې غر کړي نبی علیه السلام پاڅېدلو او 2 رکعات او 10 ساره دا مې وکړلو لمونځ یې وکړلو او د خلکو دا سوچ چې نبی علیه السلام به لاس پورته کوي په هغوی به عذاب راځي نبی علیه الصلات وسلام دعا وکړله چې الله پاکه د عمر ابن طفیل سره الله پاک خپل قوم خلک به دعوت کې ملګري کړي د په دعوت کې اثر پیدا کړي او د اوس قبیلې خلک د ده مرستیال کړي ما ته وایي چې لاړ شه لاړه ما داسې تقریبا 8 دي که 9 خاندانونه غټ غټ خاندانونه مسلمانان شولو او عمرو بن طفیل الدوسي چې دی دا بیا دعوت پیچولو متحرک پاتې شوی په جنګونو کې و بیا د مسلمه کذاب د ابوبکر صدیق په زمانه کې د هغه خلاف جنګ شوی دی په هغې کې و غالبا په جنګ یمامه کې بیا دی شهید شوی او ډېر لوی مجاهد او ډېر لوی الله تعالی والا ډېر لوی همت او حوصله ورکړې وه دی هم د دې پروپیګنډې چې خلکو د مکې خلکو پروپیګنډه کوله چې رکاو شو قرآن یو اثر نبی علیه الصلاة والسلام دا د حج ورځې راللې او دا د حج ورځو کې خلک به بیا مینا ته تلل مزدلفې ته به تلل عرفات ته به تلل او د ټوله دنیا نه به خلک راتلل نبی علیه الصلاة والسلام خو په خپله د حج په ترتیب کې به مستقل نه شاملېدلو ځکه به د حج کې شرکیات او دا د ابراهیم علیه السلام چې د حج کومه طریقه و په هغه ترتیب باندې نه و خو نبی علیه الصلاة والسلام به د حج دا موسم د دعوت لپاره استعمالولو نبی علیه السلام ځان سره ابوبکر صدیق رضی الله عنه واغستو او علی رضی الله عنه 3 کسانو وفدو نبی علیه الصلاة والسلام په مزدلفه کې خلکو سره ملاقاتونه وکړل مزدلفې شپه هم د حاجیانو صاحبانو دپاره ستړي شپې او دا د شپې دعوت په نو تیاره به وه چې لیټونه اوس خو هلته غټ غټ بلپونه لګېدلي دي خو تیاره به وه د الله رسول به په تیاره کې خلک کتل چې څوک خبرې کوي بیا به له خواله ورغی د مزدلفه په شپه باندې هم د یو 2 قومونو خاندانونو خلکو سره ملاقات شوی دی خو هغوی داسې ډېره ښه خبره ونه کړله بس نبی علیه السلام ته قلار شولو د مینا په شپو کې نبی علیه السلام چې کله مینا کې حاجیان صاحبان پاتې کېدل به مینا ته راغی په مینا کې بیا ملاقات شوی دی د یثرب د خلکو سره د مدینې د خلکو سره د یو 3 کسانو سره هلته ملاقات شوی دی بس هغوی نه جواب ورکړی ها وکړه نه خبره وکړله نبی علیه الصلاة والسلام بیا د دې نه پس چې دی په دې شپه کې ګرځي
او شپه ده د نبی علیه السلام ګرځي ابو بکر صدیق دی ورسره او علي ابن طالب دی ورسره نو دا چې کومه جمر عقبه چې ورته ویلی شي چې په کوم ځای کې دا جمرات دي دا شیطانان چې حاجیان صاحبان کله ولي اته عقبه دا یو غرو دلته اوس غرې ختم کړی دی دلته هواره کړې ده اولته هغه د جمراتو دا مخکې غرو نو دلته د شپې تیاره ده پته نه لګي څوک یخ دي څوک وده دي خو مینا ده په دې عقبه کې چې دی یو نبی علیه السلام د غوږونو نه خبرې شولې څوک خبرې کوي نبی علیه السلام ابوبکر ته او علي ته وویل راځئ څوک خبرې کوي دلته ورل او نبی علیه السلام سره علیک سلیک وشول کوم ځای نه راغلي تعارف وشولو یثرب نه راغلي یو شپږ کسانو نبی علیه السلام خپل تعارف ورسره وکړلو زه د قریش سره خاندان سره تعلق ساتم بنو هاشم می قبیله ده او محمد می نوم دی او ما باندې الله پاک نبوت نازل کړی دی او زه د الله وحدانیت طرف ته خراک را بنم چې الله یو دی او شریک نشته دی او د آخرت خبر کوم دا کوم ټول تفصیلات ویل نبی علیه السلام د شپږو کسانو نبی علیه السلام ته وویلو چې دا خبره خو ستاسو ټیک ده او دا خبرې هم اورېدلې دي ځکه په دې مدینه منوره کې درې غټ قومونه آبادو اوس او خزرجو نو خزرج چې دی دا زورور خلکو ډېر هم او د مدینې زیاته حصه دوی سره وه په دې اوس باندې به ډېر ظلمونه کول او زیاته به هم کولو د اوس قبیلې سره دا اوس او خزرج دغه په مدینه کې آبادو په خپل منځ کې جنګونه منګونه به هم کېدل او بله ډله پکې د یهودیانو آباده وه یهودیان چې دا د شام نه راغلي وو فلسطین نه راغلي وو دلته هجرت یې کړی دا ځایږي نه او د ظالمانو نه راتښتېدلي وو په نکونه پخوا راغلي وو ځمکې اخیستې وې او پیدا شوي وو دلته بیا ول عربي به یې ویله عبراني به یې نه ویله خو د دوی کتاب تورات چې دا په عبراني زبان کې و نو په هغې پوهېدل داسې تقریبا چې نبی علیه السلام کله مدینې ته لاړو نو هغه خلک د تورات عالمان هم ډېر 4 کسان عالمانو د هغوی سره د تورات ځکه چې په یهودو کې هم دا خبره وه چې تاسو به تورات نه وایئ هسې نه چې ټکی غلط ووایئ کافر به شئ نو توراتو کې په یهودیانو کې هم د تورات علما ډېر کم وو ځکه خلکو د تورات د علم نه خلک هېرولي وو لکه څنګه چې زموږ په معاشره کې د قرآن شریف عالمان کم دي اکثریت خلک د قرآن نه دي خبر ولې زموږ په دې معاشره کې دا پروپیګنډه مخکې مو اوس هم ده چې هلکه قرآن شریف به نه وایئ ولې که ټکی دې غلط ویل بیا به کافر شي هلکه قرآن شریف مفهوم بس وایئ هسې مفهوم بیانوئ د قرآن شریف ټکی به نه وایئ قرآن شریف ترجمه به نه کوئ احادیث به نه وایئ او دا به نه وایئ دا اوس هم زموږ د خلکو ذهنونو کې خلک وایي خبره ورغورځوي دا سړی کافر کېږي پې یو سړی ګناهګارېږي پې ټکی که غلط ده نه شي خیره که غلط شي د دې وجې نه د هغې یهودیانو والا پروپیګنډه نن هم په دې امت کې موجود ده چې خلک د قرآن د تعلیم نه ډېر لرې دي یهودیان هم دو پروپیګنډې خراب کړي وو او په مدینه منوره کې 4 دومره یعنې د مدینې په 3مه حصه کې یهودیان پاتې کېدل او 4 عالمانو پکې د تورات بهرحال دلته پاتې کېدل یهودیانو سره به چې کله د اوس او خزرج ظلم کولو د یهودیانو خلاف به دا دواړه یو وو بیا اوس او خزرج به یو یهودیانو سره به چې کله د اوس او خزرج زیاتې ظلم کولو یهودیانو به ورته وویلو ویل په دې مکه معظمه کې یو پیغمبر به راځي محمد صلی الله علیه وسلم نوم یې دی او د بنو هاشم قبیلې سره تعلق دی د قریشو په غټه قبیله کې به راځي د مکې نه به مدینې ته راځي دې مدینې ته به راځي او دا حلیه مبارک ده بلکې نبی علیه السلام وایي ځینې خلکو د روایتونو نقل کړي دي چې باقاعده په تورات کې هغوی د نبی علیه السلام تصویر مبارک جوړ کړی و داسې سترګې مبارک به داسې به چهره وي دومره ډېرې نښې وي د نبی علیه السلام گویا کې په تورات کې تصویر به و د نبی علیه السلام لکه و نه خو داسې به داسې نښې ټولې ذکر کړې به وي چې بالکل د نبی علیه السلام تصویر به انسان ته جوړ کړلو داسې
دا اوس او خزرج به په دې خبرو ایرول چې هغه اخري پیغمبر راغلی دی او راځي به او دی وخت دی او موږ به انشاءالله په هغه باندې ایمان راوړو او ستاسو خلاف هغه به موږ استعمالو او خپل انتقام او بدل به تاسو نه الو. دا شپږ واړه کسان ځوانانو او د دوی غالبا د خزرج قبیلې سره تعلق و، اوس هم پکې و او د دې دواړو قبیلو سره د شپږو ځوانانو تعلق یهودیان نه و. د اوس او خزرج د قبیلې نه شپږ واړه ځوانانو د یهودیانو نه د خبرې اورېدلې وې چې پیغمبر را روان دی، موږ داسې کوو، موږ به داسې کوو، موږ به داسې کوو. بس یو بل ته یې ویل چې هلکه هلته داسې نه چې د هغوی را باندې په ایمان کې مخکې شو بیا زموږ خلاف دا پیغمبر استعمالوي، نو مخکې کېږي ولو نه په ایمان کې ایمان به راوړو. بس درې واړو ځوانانو بغیر د مشرانو د تپوس نه مشران نه تپوس ونه کړ، بس ایسته ایمان یې راوړل. او د حج د موقع نه الله پاک رسول ډېره غټه فایده پورته کړله. شپه ده، شپینیمه شپه ده، تکه توره تیاره ده، شپږ کسان ایمان راوړل. نبی علیه السلام په مینا کې ګرځي، خبرو پسې به ګرځي، څوک یخ دي. او د الله رسول ډېر محنت نه پته لګي په دې شپه کې په عقبه په غر کې خلک را پیدا کول. دا شپږ واړه کسانو ایمان راوړلو او نبی علیه السلام سره دوی تقریبا ډېرې خبرې وکړه. دا پټې وشو، دا د نورو حاجیانو چا ته پته ونه لګېدله، نه قریشو ته نه بنو هاشم ته. او نبی علیه السلام زړه کې وویل چې بهرحال کار وشولو. نبی علیه السلام ته په خپله دا پته نه وه چې زه به مدینې ته ځم او داسې به کېږي داسې به کېږي. بهرحال دا شپږ واړه کسان لاړل مدینې منورې ته د حج نه پس. او چې لاړل هلته د دې خبرې په اوس او خزرج خلکو کې دا خبره شروع کړله چې هلکه آخري پیغام دا یهود کومه خبره کوي که نه، هغه پیغمبر راغلی ورسره ملاقات شوی دی او بلکل چې دوی کومه نقشه پیش کول هم دقه شانتي دی. یعنې د شپږ واړه ځوانانو ویلو چې کومه نقشه یهودیان پیش کوي که نه، حق خاندان دی، وق عربي دی، په مکه معظمه کې دی، ټول حق هولیه ده، هغه شکل مبارک دی، ټول حق دی. ویل موږ شپږ واړه کسانو خو په ایمان راوړی دی. دوی چې بیا په مدینه منوره کې په اوس او خزرج په کور دا خبره تقریبا ورسېدله او دا ګنګوسې په ټوله مدینه کې خور شولو. یهودیان بې خبره دي. بیا دا و چې کله دا نبی علیه السلام راغی که نه، نو بیا به یهودیانو ته مسلمانانو ویل که نه ظالمانو، ویل دا پیغمبر خو را باندې تاسو پېژندلی و که نه، تاسو یهودیان چې اوس د دې پیغمبر خلاف کوئ په مکه مدینه منوره کې د الله رسول کله راغی یهودیانو به ورته ویل که نه ظالمانو، ویل دا پیغمبر مو ستاسو د وجې نه پېژندلی و. اول چې پیغمبر دلته راغی تاسو مخالف یې. نو یهودیان دپاره خو مختلف جوابونه و. نو یو جواب ورله دا و چې دا هغه نه دی او په دې کې پلانکې کموالی دی او دا دی ناوې هغه ټولې پکې تاسو کومې خبرې ټولې په دې کې دي. د مدینې خلکو ته پته وه چې دوی کومې خبرې کړي ټولې په دې کې دي. په تورات کې د هغې ټوله تذکره وه. بهرحال یهودیانو خو تورات نه یهودیانو له تورات ورلو، به څلورو کسانو له تورات ورتللو او څلورو کسانو مردي وو چې څه کول نو داسې وه چې د شپږو واړه کسانو ډېر زیات لوی همت وکړلو. په مدینه منوره کې دا خبره تقریبا خوره شوله. دا یو 18 کال د نبوت دی. نبی علیه السلام آینده کال نبی علیه السلام په دې منځ کې په مکه معظمه کې وخت تېر کړی دی، ډېر سخت حالات و. خو آینده کال له بیا په دې شپږو کسانو کې 15 رالل، یو پاتې شولو. 7 کسان ورسره 12 کسان رالل او هغه 12 کسانو نبی علیه السلام سره د هغوی کوشش وکړو موږ سره ملاقات کو به حج له رالل او په هغه په هغه عقبه کې بیا د نبی علیه السلام سره د هغې ملاقات شوی دی. دا هغه اسباب وو چې الله پاک د رسول د حمایت او د مدد دپاره اثرات را څرګند کړل. او نبی علیه السلام ته ولاره کولاویږي د مدینې د هجرت به حکمونه راځي. ګوره نبی علیه السلام انتهایي سخته تېره کړله او د مدینې په خلکو کې طلب وګوره دا بس 12 کسان رالل، 15 کسان پکې هغه رالل چې کوم مخکې ملاقات شوی مسلمانان شوي دي. نبی علیه السلام سره بیا هلته ملاقات شوی دی، تعارف وشولو. نبی علیه السلام خو بیا ډېر پېژندل نه شو کولی. نو نبی علیه السلام چې کله هغه دعوت شروع کړ تپوسونه شروع کړل نو 15 ورته ویل مخکې نه مسلمانان
موږ مخکې تاسو سره ملاقات شوی دی او هغې کې عبید بن جراح رضی الله عنه غالبا دی نور صحابه کرام دی پکې 12 کسانو کې بیا د نبی علیه الصلاۃ والسلام سره په مینا کې بیا ملاقات وشولو او د مدینه خلکو هلته په خپل منځ کې مشاورت وکړي که د مکې خلک ورسره تکلیف او داس مشکل ورسره لري ورله دعوت ورکوي یا د نبی علیه السلام له طرف نه د مشکل تذکره شوې ده په دې جمر عقبه کې چې بیا په دې عقبه کې کله دا وشوله نو نبی علیه الصلاۃ والسلام د 12 کسانو نه بیعت النساء واغستلو د زنانو بیعت النساء ورته وایي د 12 کسانو نه باقاعده بیعت اغستی دی تاسو مسلمانان یې نو دا ما سره بیعت کوئ بیعت معنی لوس د زنانو بیعت په قرآن کې شته دی چې نبی علیه الصلاۃ والسلام ته الله پاک ویلی دي چې کله تعالی زنانه راشي نو بیعت دې واله په دې خبره باندې الله یشرکن بالله شیئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن اولادهن ولا ياتين ببهتان يفترينه بين ايديهن وارجلهن ولا يعصونك بمعروف فبايعوهن واستغفر لهن الله. دې بیعت النساء په قرآن شریف کې د زنانو بیعت نو الله پاک رسول چې دی په عقبه کې دا بیعت عقبه الاولى دې ته ویلی شي دا اولنی بیعتو د الله رسول د 12 کسانو نه واغستلو او بیعت په دې باندې تاسو به د الله تعالی سره شرک نه کوئ دویم دا چې زنا به تاسو نه کوئ دریم دا چې تاسو به غلا به نه کوئ څلورم دا چې د خپلو بچو قتل به نه کوئ د جنکو قتل به نه کوئ او پنځم دا چې تاسو به بهتان به نه جوړوئ بهتانونه به نه جوړوئ او شپږم دا چې تاسو به د الله پاک او د رسول د احکاماتو نافرماني به نه کوئ د دې شرطونو باندې چې کوم ته بیعت النساء ویلی شي اقه شان بیعت چې دی په بیعت عقبه الاولى د سیرت په کتابونو کې ورته ویلی شي 12 کسانو د نبی صلی الله علیه وسلم سره د مینا په تکه توره شپه کې د نبی علیه الصلاۃ والسلام سره بیعت وکړلو بله داسې وه چې دا کې به میاشت خو به وه که نه به دا سپوږمۍ به وه لکه چې په لسم باندې په اتم باندې اتم ذوالحجه باندې حج موسم شروع کېږي تاریخونه مې هم دقه شانتي وو نو دا 11 او 12 میاشت به وه نو رڼا به کېدله داسې 14 ته بیا 14 او 15 ته بیا ختمیږي نو دې 11 او 12 او 14 او 14 کې تقریبا سپوږمۍ رڼا بیا مکمل وي او تقریبا د شپې په اکثره حصه کې رڼا وي په دنیا کې بیا یعنې زیاتت رڼاوالی وي نبی علیه الصلاۃ والسلام د دې خلکو نه چې دا بیعت اغستی دی بیا د دې خلکو بیا مدینې ته تللي دي دا د نبي صلی الله علیه وسلم د هغه دلچسپۍ او د هغه د زړه د درد او د هغه تکلیفونو نتیجه وه چې د یو بل طرف نه الله پاک د دعوت لار کوړاو کړله او خلک اسلام طرف ته شروع شولو خو د مکې خلک نه دي خبر چې څه خبر روانه ده ځکه دا ټولې خبرې مخکیني ملاقاتونه او دا ملاقاتونه دا نبی علیه السلام د شپې کړي دي او د دې نه بلکل هېڅوک خبر نه دي ورنه قریشو خو به فورا خلک را ایسارول به او د قریشو دا خرابي وه چې د مکې خلک سړی به نه شو وهلی لکه د خپل کلي سړی ته نه شي وهلی هغه به سرور او عزیز ودرېږي او پردي سړي ته به تکڼو بیا نو پردي سړی به دومره وهلو چې هغه به بیا توبهګار کړو چې هغه به بیا غونډو اسلام او پیغمبر انډو نوم نه اخیستلو دیو جن نبی علیہ السلام په پټوالی کول اوس چې نه دې ته د قریشو لاس ور باندې رسېږي او دې خبر نه وانړئ د دیو جن نبی علیہ الصلاۃ والسلام دا د مینا او د حج د موسم نه به نبی علیہ الصلاۃ والسلام دا کار اخیستلو چې خلک مسلمانان شي وره موږ ته اسلام څومره په هغه وخت کې څومره سخته او تکلیف موږ ته بالکل داسې د الوا غوندې میلاو شوی دی اس تکلیف نه ما کتلی دی الحمدلله چې پلار په نیکه سړی مسلمان دی د مسلمان په کور کې پیدا شي د مسلمان مور کې په غیږ کې لوی شي او کلمې زده شي او دا مسلماني را روانه ده الحمدلله چې موږ یو مسلمانان یو خو داسې دی چې هغه شان قدر را سره ځکه نشته دی چې موږ پرې سخت او تکلیف نه تېر شوی هغه مسلمانانو سره ځکه قدر و چې هغو ته په ډېره سختۍ باندې او په ډېر تکلیف باندې اسلام دعوت رسېدلی و الله پاک دې موږ په دغه اسلام او په دغه دیني خبرو باندې کلکوالی راکړي سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین
نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى نور على مر الزمان تألقا